نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق بالقلب كما ينبت الماء الزرع. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. ډیرو عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو ورونو، مخکې منګه درسونه ذکر کړه. نن مختصر بحث او هغه مذاهب ذکر کوو چې کوم د ګانو بجانو او د غنا په باره کې هغې کوم ذکر کړی دی د هغه انسانانو چې هغه سندرې اوري، سندرو ته غوږ دي، د سندرو مجالسو ته ورځي او دی په هغې کیني او پاسي. غرض دا چې سندرې اورېدل، ګانې بجانې اورېدل، دا د الله رب العالمین په ناروا کارونه یو ناروا کار دی. یعنی کم څیزونه چې الله رب العالمین دا حرام کړي دي، نو دا په هغه کې یو سندرې اورېدل دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې ډېر په سختۍ سره قولا هم او عملا هم دا رد کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي غالبا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه د یو غلام سره روانو، نو هغه په غوږونو کې ګوتې ورکړې او خپل غلام ته ویل چې په دلته د ګانو د دې اواز دی. چې کله ختم شو نو هغه ورته ویل چې دا تا ناشنا کار وکړو. هغه ویل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړی. نو دې نه معلومه دا شوه چې دا کار دا ډېر د دوستوب کار دی، د بېغرتوب کار دی او ناروا کار دی. نو د دې نه عملا مسلمانان له ځان ساتل پکار دي چې مسلمانان په دې کې ځان انوال نه کړي او دا د مسلمانانو د رواج نه او د رسم نه دا بالکل دا وځي. ځکه دا د غیر مسلمو د هغه خلکو چې کوم خلک د قرآن او د حدیث نه هغې لرې دي او هغې لرېوالی غواړي او د قرآن او د حدیث نزدېکت نه غواړي، او دا غواړي چې قرآن او حدیث د مسلمانانو د زړونو نه ختم شي او دا ترې وځي. نو هغې قسمه قسم کوشش کوي، د هغې سوچ او فکر دی چې بالکل مسلمانان دا دین اسلام نه دا لرې شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تفصیلی بحث ذکر کړی دی او بیا هغه ائمه چې کوم د دین موږ ته تشریح کړی دی، د دین وضاحت یې کړی دی، نو هغه هم د دې تفصیل ذکر کړی. خو زه مختصرا چې هر یو امام د دې باره کې څه رایې ده چې یو سړی ګانې اوري، یو سړی سندرې اوري، چې د هغې باره کې د هغه څه رایې ده او د هغه څه حکم دی او د هغې نه کوم تپوس کړی شوی دی او د تپوس جواب هغه څنګه ورکړی دی. یو خو د دې لوی نقصان دا دی چې دا په زړه کې نفاق پیدا کوي، منافقت پیدا کوي او داسې منافقت پیدا کوي لکه څنګه چې اوبه دا فصل راټوکوي، دقه شان دا منافقت دا سندرې په زړه کې راټوکوي. نو هر یو انسان له به حیثیت مسلمان له د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی له هغه له دا پکار دي چې د دې قبیح او بیکار عمل نه ځان وساتي او د دې کارونو نه بالکل هغه ځان په اجتناب کې واچوي او دا کارونه هغه نه کوي. د امام مالک رحمت الله علیه چې یو عظیم امام دی، دغه شاګرد چې دا قاسم نوم دی تپوس یې وکړو، امام صاحب د هغه کس باره کې ستا څه خیال دی او څه سوچ دی او څه فکر دی چې هغه سندرې اوري، نو د هغه باره کې ستا څه حکم دی او ستا څه سوچ فکر دی؟ نو امام مالک رحمت الله علیه ورته ویل: فماذا بعد الحق الا الضلال، چې د حق نه بعد کوم یو څیز راځي هغه ګمراهي ده. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظیم د حدیث استاد
چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو خدمت کوي د جواب دغه دره چې ماذا بعد الحق الا الضلال چې د حق نه وروسته صرف گمراهی ده. نو معلومه دا شوه چې سندرې اوریدل سندرو ته غوږی خودل دا د گمراهی کار دی او گمراهی د سمې لار نه په بد لار روانېدل دي. نو چې کوم انسان دا کار کوي د سمې لار نه چې کوم دا په غلطه لار باندې روان دی نو دا دغه یو خبره. دویم لا يفعله عندنا الا الفساق زمون په معاشره کې زمون په خواته زمون په ځای کې زمون په معاشره او هم عصر یو په دې وخت کې دا صرف او صرف دا فاسقان کوي فاجران کوي. دا کار صرف فاسقان کوي او فاجران کوي چې فاسق سړی هغه د الله رب العالمین د دین نافرمانی کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نافرمانی کوي نو دا فاسق دی. او بیا درېمه خبره وکړه لا تقبل شهادته. امام مالک رحمت الله علیه وی چې داسې کس چې کوم سړی سندرې اوري سندرو ته غوږ دی د دې انسان گواهی به نه قبلیږي. او څلورمه خبره وکړه اذا مات فلا يصلي عليه الاخيار چې کله دا انسان مړ شي نو نیکان دې به دې باندې جنازه نه کوي او خيار خلک ښه خلک او هغه خلک چې هغه معتبر خلک هغه دې په دې باندې جنازه نه کوي. نو لهدا د هغه سزا ده چې دې صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم مخالفت کوي او د سندرې اوري. دا د امام مالک رحمت الله علیه چې داغه نه تاسو وکړه شاغه جواب ورکو. او زما رائے دا ده چې د امام مالک رحمت الله علیه مذهب دا نن په دې خلکو په دې باره کې رایت شي نو ډېر خلک بر دې ګناه نه ځان وساتي دا ګناه بنه کوي. امام شافعی رحمت الله علیه دا هغه ائمه دي چې دا د علم غرونه دي دیو مونږ ته دین تشریح کړی ځان نه دین نه جوړ کړي د دین تشریح وضاحت راته کړی دی خو دیو تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت نه دی کړی. نو امام شافعی رحمت الله علیه فرمای الغناء مکروهه یا الغناء مکروه وشهادته فسق الغناء مکروه واشهاده فسق. دا سندرې اوریدل دا مکروه کار دی او دیتا حاضری کول یا دې کې حاضر کول یا گواهی ورکول د دې سړی دا د فاسق علامه ده او دا کار د فسق دی. یعنی د گواهی کول دا د فسق کار دی دا فاسق دی. لہذا د امام شافعی رحمت الله علیه دا مذهب وسوي وهذه الدیاسه او دا سړی دوس دی ځکه دوس سړی هغه معاشره کې دا کار کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه دیوس انسان دا به جنت ته نه داخليږي. او دیوس هغه چاته وي چې خپل خزا دا شپېله د بل چا کلیږي. نو لهذا دا ډېر قبیح عمل دی او د دین انسان چې ځان ونه ساتي نو دا انسان نورم په ګناه کې راځي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي دې باره کې چې السماع فسق د غانو بجانو اوریدل دا فسق دی والتلذذ کفر او د دینه خونه غستل دا کفر دی. نو سوچ به دې کول پکار دی چې یو انسان سندرې اوري دا څه د پاره اوري دا تش اوریدل کوي سما کوي او بل انسان دغه ته خونه لی نو رسول دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه دا کفر دی چې د سندرو نه خونه لی. نو مسلمانانو به دې باندې سوچ کول پکار دی فکر کول پکار دی. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي وعلى الامام ای یضرب او یحبس د وخت حکمران باندې دا لازم دی په خلیفہ باندې په کس باندې چې هغه مشر دی هغه دا لازم دی چې دې کس له سزا ورکړي دا وਹੀ او یحبس یې سړی جیل ته واچي یا دا وهلو کې په وهلو باندې وای یا دا جیل ته واچي وردا دومره قبیح عمل له چې دا بیا وਹੀ او یا به جیل ته اچي چې اندره پر بل څوک دا کارونه کی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب وهو منافق
چې غنا دا په زړه کې منافقت را پیدا کوي، دا کار د منافقت دی. یا د منافقت کار چې څوک هم سندرې اوري دا منافقت کوي، دا کار د منافقت دی. عمر ابن عبدالعزیز چې دې ته به عمر ثانی وایو، اذن چا تپوس وکړو چې ګانې بجانې څه شی دی، دې څه حکم دی؟ وایي بدعه شیطان، ابتدا د شیطان ده چې شروع کوي نو دی په شیطان د پکې ورنوتی دی، د په ټول اجسامو کې شیطان دی. وعاقبته سخط الرحمن، او اخري انجام د الله رب العالمین د نافرمانی دی چې الله رب العالمین غصه کوي. ابتدای د شیطان ده او انتهای د الله رب العالمین د رحمان ذات د غصه والی ده. نو په دې باندې الله خفه کیږي، په سندرو باندې په غانو بجانو باندې الله خفه کیږي. نو مؤمن مسلمان له دې خبرې سوچ پکار دی چې دا داسې عمل ونه کی چې د سندري واوري او د سندري د په غوګونو باندې واوري ير دینه کوپر ده دینه خو حاصل کی. قاسم وی ابن محمد چې دا امام مالک رحمت الله علیه شاګرد دی چې الغناء باطل وباطل فی النار، کم سړی چې سندري اوري نو دا دا الغناء دا باطل ده او باطل څه دا په اور کې. معلومه دا شوه چې کم انسان سندري اوري نو سندري د جهنم ته رسي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل فرمان هم دار چې ګانې بجانې اورېدل دا بدترین عمل دی او د دې نه دوزخ اورو او د دې سزا د دوزخ اور دی چې کم سړی سندري اوري یا به دوزخ ورته دی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ګانې اورېدل په وجه باندې سړی د سړی نه غیرت ختمیږي او د زنانه چې کم دا حیا ختمیږي، یعنی دا به حیا کیږي. چې کم سړی سندري اوري پاکي غیرت نه، او چې کم زنانه غ سندري اوري نو پاکي حیا نه، هغه به حیا کیږي. امام حسن رحمت الله علیه فرمایي چې دنیا کې ګانې اورېدلو ول د پاره با زمانی کا محمد صلی الله علیه وسلم سپارش نه کوي، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سپارش کې هغه انسان ناراضي او نه شامل چې کم انسان هغه سندري اوري. او یا امام حسن رحمت الله علیه فرمایي چې کم انسان سندري اوري نو دا غری به دی باندې پوه شي چې د زما په قتل کې شامل دی، او کم خلق چې د امام حسن رضی الله تعالی عنہ په قتل کې شاملو هغه مسلمانان نو، هغه غیر مسلمو. امام زین العابدین رحمت الله علیه فرمایي چې په کوم کور کې ګانې اورېدل کېږي نو دا ما ته زما د بابا قتل یادوي چې زما د بابا قتل دا د خلکو کله او په هغه وخت کې دی چې کوم د ګانې بجانې ویلې وي او دا ډور سرنای کړی وه او دا د قسمه قسم د الله رب العالمین نافرمانی کړی وه. امام باقر رحمت الله علیه فرمایي چې ګانې بجانې اورېدل در زنا ورنې فوړی ده او کم انسانان چې دا اوري نو دا په دې فوړو باندې خیږي. امام جعفر صادق رحمت الله علیه فرمایي چې د کوم کور نه ګانو بجانو اوازونه راوځي دا کور د الله رب العالمین د رحمت نه محروم کیږي، په دې کور باندې الله رب العالمین رحم ناراضي، په دې کور باندې الله رب العالمین عذابون راضي. او امام موسی کاظمی رحمت الله علیه تر فرمایي چې ماته بخپل ټول نه زیات تکلیفونه راکول ولا شي هغه دی چې کم کور نه ګانو بجانو आवाज راځي، یعنی دا ما ته ډېر زیات تکلیف راسي چې کم کور کې ګانی بجانی اوریدل کیږي او کم خلک ګانی بجانی اوري. لہذا دا خو صرف هغه بحثو د ائمه او حضرات رائے وا د امامانو هغه خپل د دین د غنا مبارکي د سندرو مبارکي د غي وضاحت او بیانو. لہذا ټول مسلمانانو لپاره کار دي چې د بد عمل نه د ناکار او قبیح عمل نه د ځان وساتي او د اسلام پر رنګ خپل ځان رنګ کی. الله رب العالمین دی په دې د موږ له عمل کول توفیق راکړي، موږ د الله توفیق راکړي، د ګناه نه موږ ځان وساتو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم من سائر المسلمين. السلام علیکم.